نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې په خزه باندې په خپل رشتہ دارانو کې د کمو خلکو نه پرده ضروری ده او د کمو خلکو نه پرده په دې باندې فرض نه ده. نو پر رشتہ دارانو کې د خزه د پاره دو قسمه خلک دي، یو محارم دي یو غیر محارم دي. محارم هغه خلک دي چې د دې خزه د دغه خلکو سره نه فی الحال او نه په مستقبل کې نکاح سې کیږي. اوس هم سره نکاح نه سې کیږي او په مستقبل کې وسره هم نکاح د سره سې کیږي نه، نو دې ته وایي محرم. نو د محارمونه په خزه باندې پرده کول دا ضروری نه دي. مثلا پاغه کې یو خاوند دی، د خاوند نه پرده په ضروری نه ده. دویم خپل زوینه پرده په ضروری نه ده، د خپل سخر نه په پرده ضروری نه ده، د خپل نوسینه کوسه نوسه د دې د زامنو بچی وي او کو د دې د لور بچی وي، نواسا وي او کو پوتا وي، به هر صورت دا خزه به د دې نه پرده نه کوي. د کشان د دې خزه چې کم خاوند دی، د خاوند یو بل نکاح بل خزه سره نکاح کړی دا او د هغه خزه نه د هغه یو زوی دی، نو دا خزه به د هغه بل خزه د زوی نه هم پرده په لازم نه ده. د کشان د خپل زوم نه په هم پرده ضروری نه ده. خزه باندې د خپل خورای نه هم پرده ضروری نه ده او د خپل رواره نه په هم پرده ضروری نه ده. د کشان خزه د نور خزونه د عام مسلمانانو خزونه په هم پرده ضروری نه ده. خزو د هر قسم خزو سره ملاقات کولی شي. د کشان علماء لیکلي دي هغه ماشومان چې د خزو متعلق اغه ته معلومات حاصل نوي، نابالغ ماشومان وي، نو د نابالغو پردو ماشومانو نه هم پرده په ضروری نه ده. البته کو دک ماشومان بالغ شي بیا به دک خزا د دغه ماشومانو نه چې کم پردي ماشومان دي پرده وته کوي خامخ، نو دا محارم دي. نو محارم نه خزه باندې پرده فرض نه ده. البته فقهاو لیکلي دي کو به د محارمو کې داسې یو کس وي کو چرته دا خزه وسره خلوت نشینی اختیار کی، ځان لواله اختیار کی، او د ګناه خطرې د ګناه کې د واقع کې دو خطر او خوف، نو بدی صورت کې د دسه محرم نه هم په خزه باندې پرده فرض ده چې د ګناه خطر پکې وي. او بعض خلک غیر محارم وي، یعنی د دې خزه وسره فی الحال هم نکاح کې دي شي او مستقبل کې مسره نکاح کې دي شي، نو په دې صورت کې د غیر محارم نه په خزه باندې پرده دا فرض ده، او کو پرده نه کوي نو د ګناه کبیره مرتکب ده. رب ذوالجلال بدینه تپوس کوي. هغه کې بعض خلک دادي مثلا د خزبا د خپل ترور د زامنو نه او د خپل د ماما د زامنو نه پرده بکي، کو دا ترور د دې د مور د طرف نه وي او کو د دې د پلار د طرف نه وي، د هر طرف نه وي، خو چې د ماما زامن وي د ترور د تر د دې زامنو نه با خزا پرده کوي، دا فرض دی. د کشان د خپل لیور نه به هم پرده کوي، کو لیور وړو کی وی، کو لیور غټ وی، د دینه مشر وی، د دینه کشر وی، به هر صورت خزبا د خپل لیور نه هم پرده کوي. د کشان خزبا د خپل اندرور د خاون نه هم پرده کوي، دا ضروری دی. دا یو غلط غوند تاثر خور شوی دی چې د خزه چې کم خور ده او کم سړی ته په نکاح ده، نو دا غ سړی نه دا پرده نه کوي، دا زما د خور خاوند دی او دا زما د رور پشان دی او مختلف قسم القابات ورکی، دا غلطه خبره ده. پرده په فرض ده بده باندې، یعنی هر هغه انسان چې د دې وسره نکاح جایز کیږي نو دا غینه به پرده کوي. د کشان خزبا د خپل خاوند د تر نه هم پرده کوي، دام فرض دي. د خپل خاوند د ماما نه به هم پرده کوي، د خپل خاوند د خورای نه به هم پرده کوي، د خپل خاوند د رواره نه به هم پرده کوي. بس دا قانون چې مونږ تاسو ته یاد وي، هر هغه سړی چې د دې خزه وسره نکاح کېدا فی الحال یا په مستقبل کې
نو د دینه پرده به د ښځه باندې فرض ده. او چې د کم خلکو سره رشتہ دارانو سره د دې نکاح نه کېده نو هغې نه به پرده فرض نه ده. او که د ګناه خطره وه نو په دې صورت کې به بیا د هغه محرم نه هم پرده ضروري ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي، طبرانی شریف روایت ته، لئن یطعن فی رأس احدکم لمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. د یو نامحرم ښځې سره لاس ملاولو نه دا بهتر دی چې د اوسپنې یو ستنه سره کړی چې بالکل په اور کې سره کړی شوي هغه ستا په سر کې ومنډلی شي، نو دا بهتر دی. و دا بهتر نه دی چې د یو نامحرم سره انسان لاس ملو کی. زمونږ په معاشره کې د پردې نظام مکمل ختم دی. بالکل د پردې جنازه وته ده. بابي د خپل لیور نه پرده نه کوي، لیور د خپل اورندار نه پرده نه کوي. د هغې بیا نقصانات کم روزي. چې کله تاسو په معاشره کې غور وکئ نو اکثر دا مسلې را پیښې شوې وي چې لیور د خپل اورندار سره داسې حرکت وکړو یا د پردې نه کولو په وجه او د احتیاط نه کولو په وجه داسې واقعیت هم راغلی دي چې رور د خپل خور سره داسې حرکت وکړو یا زوی د خپل مور سره داسې حرکت وکړو. وجه دا ده چې د احتیاط چې کم هغه حدود رب ذوالجلال مقرر کړي دي هغه مونږ خیال نه ساتو، هغه مونږ کراس کو نو د هغې نتیجه بیا ډېره خرابه راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم عن الخطا دی، د ګناهونو نه مکمل پاک، د ګناه کېدلو تصور هم ته نه کېږي. بیا هم د نبی علیہ السلام زندگی وګوره. د بخاری شریف روایت ته، ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امرأة الا امرأة یملکها. د خپلو بیبیانو نه او د محارمو نه علاوه نبی علیہ السلام په خپل ټولې زندګۍ کې چرته د یو غیر محرم سره لاس هم نه دی ملو کړی. دومره پاک جسم والا، پاک خیال والا، پاک زړه والا شخصیت چې امت مسلمه ته دا یو عملی کردار پیش کوي. نو مونږ خو د ګناهونو نه ډک یو، مونږ په کم بنیاد باندې د یو غیر محرم سره لاس ملاو. نو په دې معامله کې کمال احتیاط ضروری دی. که مونږ احتیاط نه کوو نو معاشره کې به هم دک کسان مسائل راځي، بګاړ به راځي، زمونږ معاشره به صحت طرف ته نه ځي. الله رب العزت ته زمونږ زنانو ته د کامل پردې کولو توفیق نصیب کړي. سلام.